بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات مهربان رب او د ډیر زیات بخونکي د رب په نوم باندې. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید د رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولې مسلې د حل کړي. الله پاک دې موږ او تاسو باندې خصوصي رحم، کرم او فضل وکړي. نن چې کومه زمونږ ویډیو ده دا د چاشمونځ حوالې سره ده او دغه رنګ یې حل کوه ته پښتو کې دا د ساختي مونځ هم وایي. دغه رنګ یې د ساختي مونځ دا به کله ادا کولی شي او دغه رنګ یې دا به څو رکعته ادا کولی شي او دا په کم ټایم کې ادا کولی شي. دغه رنګ یې د دغه مونځ ترتیب او دا مونځ څو رکعتونه دي او دغه رنګ یې د دې سره سره به د دې مونځ څومره چې فواید دي دا به ویلی شي. د ټولو نه اوله به موږ دا خبرو وکړو چې کوم سړی دا مونځ کوي نو الله پاک به د انسان ته څومره اجر و ثواب ورکوي. الله پاک به د انسان نه څومره راضي کېږي. بیا به د هغې نه علاوه د هغې نه بعد به سټپ بای سټپ پوره ترتیب سره به خبره کوو. د ټولو نه اول خو دا خبره چې دا مونځ چې دی دا انسان څومره تنګ دسته وي، انسان څومره غریب وي او دغه رنګې انسان څومره لاچاره وي نو بالکل د انسان د غریبي د جړې نه محترمو دا ختموي او دغه رنګې انسان باندې پرسکونه ماحول او ښکلی مزیدار اغلا ژوند دا په انسان باندې راولي. د چاش دا مونځ ډیر زیات زبردست او ډیر زیات اغلا مونځ دی. زمونږ دا سرونه یا داسې خویندې چې هغوی ډیرې زیاتې تنګ دسته دي او دغه رنګې هغوی داسې دي چې مالي مشکلاتو ته راپېښ دي نو هغوی له پکار ده چې د چاش دا مونځ ښه په خوشحالۍ ښه په ترتیب باندې خلوص نیت سره او دغه رنګې مکمل یقین سره ادا کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به ډیر زیات ثمرات دا ورکړي. څنګه چې موږ معاشرې ته ګورو د سحر نه واله تر ماښامه پورې د پوره دنیا د پوره کائنات کو سړی وي کو ښځې وي دغه رنګې هر سړی په خپل حیثیت کې دنیا پسې نښتی دی او دغه رنګې دنیا پسې لګیا دی او دلته د آخرت دا څومره ګټې وټې دي دا ته محترم پاتې دي. یاد ساتئ چې دنیا به مو کوو به قدر ضرورت او دغه رنګې دین چې کوم دی دا مونځ یا د چاشې مونځ یا دغه رنګې نور څومره چې نوافل دي دا به په صدق نیت سره کوو. انشاءالله العزیز د دې نوافلو په برکت باندې به الله پاک زموږ دین او دنیا دواړه ښایسته کوي. که څوک مصیبت کې راګیر وي یا دغه رنګې څوک څه پریشانۍ کې وي نو هغوی د فارم د چاش دا مونځ د ساختي دا مونځ د ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی مونځ دی. دغه رنګې د انسان په ذهن کې څومره مقاصد وي دا ټول مقاصد به الله پاک پوره کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی د ساختي مونځ کوي فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې الله پاک به د انسان نه تنګ دستي دا لرې کړي او د انسان به ډیر زیات خوشحاله ژوند تېروي. نو فرمایي چې کوم سړی دا 12 رکعته د ساختي مونځ کوي نو دا مونځ به د انسان ډیر زیات خوشحاله ساتي او تنګ دستي به ترې لرې کړي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 3 څیزونو وصیت کړی دی. ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام او فرمایل چې ته به په هره میاشت کې 3 روژې دا نیسې کوم د چې ویلی کېږي ایام بیض. دغه رنګې ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصیت وکړو چې ته به د ساختي مونځ کې د چاش دا مونځ به راته کې. دغه رنګې فرمایي چې ما ته 3 نصیحت او وصیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا وکړو چې کله ماسخوتنې اوده کېږي د هغې نه مخکې نو بیا ویتر کوه بیا اوده کېږه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کوم سړی اواب وي نو دغه سړی به د چاش مونځ خامخا کوي او د هغې په حفاظت کوي. فرمایي چې اواب ویله کېږي الله پاک طرف ته رجوع کوونکي ته. ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې ستاسو بدن کې څومره جوړونه دي د هغې برابر به تاسو لازم دی چې تاسو صدقه وکړئ.
دغه رنګ فرمایي چې سبحان الله دام صدقه ده، الحمدلله دام صدقه ده، او دغه رنګ لا اله الا الله دام صدقه ده. چا سره ښکلې ښکلې خبرې کول دام صدقه ده. خو د دې ټولو صدقو نه اعلی صدقه فرمایي چې کم سړی دا نشي کولی نو هغه له پکار چې هغه د سختي دا 12 رکعاته لمونځ کوي. نو چې کم سړی ذکر مې کار نشي کولی دغه 12 رکعاته د ټولو صدقو نه اعلی صدقه ده. ډېر زیاته ناشنا فضایل دغه 12 رکعاتو د سختي د لمونځ راغلي دي. نو ترتیب به د وظیفې دا وي چې کله تاسو د سهار لمونځ وکئ نو د هغې نه بعد که تاسو خیال وکئ نور راوخیجي، چې کله نور راوخیجي نو د هغې نه بعد اشراق لمونځ دی. بیا یاد ساتئ چې کله ګینټه وشي د هغې یا د 7 ګینټه وشي نو د هغه ټایم نه د چاش دا لمونځ دا شروع کیږي تر 11 پورې یا د سیپا باندې 11 بجو پورې. نو دغه ټایم پورې د چاش لمونځ دا کیږي. یاد ساتئ چې د چاش لمونځ زیات نه زیات 12 رکعاته دی او کم نه کم 2 رکعاته دام کولی شي، دغه رنګې 4 رکعاته هم کولی شي، دغه رنګې 6 رکعاته 8 رکعاته دا محترمو دا کولی شي. نو که تاسو دا 4 رکعاته وکئ 4 رکعاته اوس وکئ او دغه رنګې 4 رکعاته بیا یو ځای کې 4 رکعاته بیا نو دا هم ټیک ده. خو یاد ساتئ چې 2 رکعاته تاسو وکړل بیا هم سلام وګرځو، بیا هم 2 رکعاته وکړل بیا هم سلام وګرځو، بیا هم 2 رکعاته وکړل، په 2 رکعاتونو باندې سلام ګرځوئ لکه څنګه چې خلک تراویح کوي دغه رنګې. نو په دې کې ثواب دا ډیر زیات دی. دغه لمونځ نیت به څنګه وي؟ نو راځئ چې زه د نیت طرف ته. نیت به دا وي که تاسو خیال وکړئ څومره چې هلکه نوافل کوي دغه رنګې اوابین لمونځ کوي یا د اشراق لمونځ کوي یا دغه رنګې د سختي لمونځ کوي یا نور نفلونه کوي. نو یاد ساتئ چې کله موږ نیت کوو نیت به آسان غوندې په لکه راولو. که تاسو 2 رکعاته کوئ که تاسو 4 رکعاته په یو ځل باندې کوئ نو د 2 رکعاتو نیت هم هغه شانتې دی، د 4 هم هغه شانتې دی. نو نیت به داسې وي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته سختي لمونځ ادا کوم په دې اجروه پر رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف فلور کو الله اکبر. دا به د نیت ترتیب وي. او که 4 رکعاته لمونځ کوي نو نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته سختي لمونځ په دې اجروه پر رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف فلور کو الله اکبر. دا ترتیب او دا طریقه د سختي د لمونځو یاد ساته چې دغه ترتیب دا د اشراق هم دی، دغه ترتیب د نورو نوافل هم دی. نو کوشش وکړو چې دا ویډیو سره مخکې هم شریک کړئ ملګرو سره چې هغوی ته هم پیدا ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.